اوس تایرايډ هارمون ولا چپټر ته موږ راځو. تایرايډ هارمون چپټر کې ولنې درې څلور پیج چې دي کنه اپ ټو د فزیولوژیکل فنکشن اف تایرايډ هارمون. دا صرف چې نن جانه دا لیکچر چې ما کوم ریکارډ کړل لیکن تایرايډ هارمون سینتھیسس او چې دوی وکړو دا غینه هر څه کلیر شنو بوک او ډیټ کوم ما کټیم در سره نه کټ یو کنه ټیم بوک مریټ کو هغه سره وګورئ. سیده اوس د فزیولوژیکل فنکشن اف تایرايډ هارمون د کوم سره د تایرايډ هارمون سره څه فزیولوژیکل فنکشن دي. دا لګي موږ سره پروتین انزایم جوړي سټرکچرل پروتین جوړي ټرانسپورټ پروتین جوړي په ټوټل باډي سیلز کې او نیټ افیکټ سي فنکشنل اکټیویټي یعنی د باډي ټول سیل چې دای فنکشن زیاتي. ها ولنه موږ سره راځي موست اف تایروکسین سیکریټډ بای تایرايډ از کنورټډ انټو ایوډوتایرونین. ها دا اوس موږ سره دې کې دا خبره ایکسپلین شي دا خو یاد ساتئ کنه د تایرايډ هارمون فنکشن نو هر یو لیکچر چې شروع کوي کنه دا نه مخ یعنی جانډ ولا شارټ لیکچر چې ما ریکارډ کړل هغه خامخ وګورم او اوس هغه نه بعد دې ترازو دا خبره الریډي کې ایکسپلین شي دلته کې دوباره سمرایز کوم. T4 هارمون راغی سیل ممبرین سره باندې شو کنه دا چې دن دلړ شي کنه انټراسیلولر ریسپټر چې دا T4 د وارم سره کوي T3 د پر ډیر زیاتی دې د وجه نه یو ټایروسین د نه ریموو شي د ایوډینیز انزایم په تر منته کې یو ټایروسین چې ریموو شي T3 سره پاتې شي T3 سره دن دلړ شي دا مو سره په جین منته کې اکټ کې هو جین منده آی پر اکټ نشي کولای سوپر چې ریټینایډ ایکس ریسپټر ورته نه باندې شي جین ته چې ریټینایډ ایکس ریسپټر جین ته باندې شي نو بیا ته تایرايډ هارمون باندې شي خپل اکشن پیو کې د جین ټرانسکرپشن او کې سیوا کې میسنجر آر ان اے جوړ کی میسنجر آر ان اے ولګي نیو پروتین جوړ کی نیو پروتین چې دی هغه بیا مختلف قسمه افیکټ کی لایک گروث شو سنټرل نروس سیستم ډیولپمنٹ شو کارډیوواسکولر افیکټ شو او میټابولیزم افیکټ شو کارډیوواسکولر افیکټ او میټابولیزم افیکټ د دلته کې لوی تیرونه لګولي دا ټول بیا تایرايډ هارمون فردر کاس کیسه ده خانو د دې کې لګلي تایرايډ هارمون اکټیویټ نیوکلیر ریسپټر دا خبره مودل ته کې اوس الریډي بار په دې ډایګرام کې ډیسکس کړه. اوس نیکسټ پیج ته ځو. خد دې پیج کوم لګي خبره دوه درشته دا تایرايډ هارمون کوم دا فنکشن چې موږ ډیسکس کوو کنده د جینومیک فنکشن د ځکه کې د جین باندې کار کوي کنده دې کې تاسو الریډي وکتل د یو سنان د جینومیک افیکټ چې دی کنه دا لګ سلو ونته کې ځکه چې ټرانسکرپشن ټرانسلیشن په دې منته کې خامخه خبره د ټیم لګي نو تایرايډ هارمون بعض اوقات داسې افیکټ خاص کی کنه څنګه تایرايډ هارمون موږ انجکټ کوو د موږ سره یو څه افیکټ موږ ته په واړی کې ملاوي شي نو دی په جین منته کې اکټ کولای کنه هر ټایم نو هغه افیکټ موږ ته نه ملاوي ځکه ډېر زر ملاوي شي دومره ټیم کې ټرانسکرپشن ټرانسلیشن نه کیږي نو دا د دې نان جینومیک افیکټس نان جینومیک افیکټ د دې څه دي وس دوه مشهور نان جینومیک افیکټ یو د ریګولیشن اف آین چینل بل اکسیډیټیو فاسفوریلیشن دا افیکټ چې دی د کومه ټرانسکرپشن ټرانسلیشن موږ انهبیټ کو نو دا بیا هم نه سټاپ کیږي او بل خبره دا وې د منټس کیږي نو د دې دوه افیکټس د وجه نه موږ دا ویل شو چې دا نان جینومیک افیکټ دی. ها نیکسټ موږ سره تایرايډ هارمون انکریز سیلولر میټابولیک اکټیویټي تر سمپل تایرايډ هارمون چې د موږ سره میټابولیک بیزل میټابولیک ریټ چې د 6 to 70% اباو نارمل انکریز کی نو د میټابولیک اکټیویټي انکریز کی بل تایرايډ هارمون انکریز نمبر ان اکټیویټي اف مایټوکونډریا دا الریډي هغه فنکشن اف تایرايډ هارمون ان جنرال لیکچر کې شوی دی. نیکسټ افیکټ اف تایرايډ هارمون آن گروث. ها په پراک کې چې موږ سره میټامورفوسس کیږي نو هغه کې موږ سره تایرايډ هارمون انوالي بل خبر وکوم ماشومان کې هایپوتایرايډزم موږ ته د گروث اکشن اف تایرايډ هارمون په دې نه لګي چې کوم ماشومان کې چې هایپوتایرايډزم نو هغه گروث سټنټډ او ډوارف یا ماشومان بل خبره چې کوم په ماشومان کې تایرايډ هارمون موږ سره زیات شي نو د هغه گروث ډیر زیات زر وشي بون ریپیډلی میچور شي خو یو بل کار بون یو ریپیډلی میچور شي بل خبر اپیپایسس چې په ارلی ایج کې کلوز شي نو هغه نیټ ریزلټ دی کنه چې دا الګ چې کله دی مثال په تور د چی کالوي نو دا د 11 کالو امزول ښکاری دومره زر دنګ شوی خو اپیپایسس چونکه زر ختم شي مخکې نه او بونم زر مخکې میچور شي د وخت نه نو د دې وجه نه دی چې د 24 کالو عمر کې به د 11 کالو ښکاری مطلب گروث چې گروث هارمون چې دی ایکسیسیو انکریز چې موږ سره هغه څه کول ایم سره جګنیټیزم کاس کو دا چې هغه سي افیکټس نه ساتي ځکه چې دا ولګي صرف هغه ټیم کې گروث ډیر زیات کی به د بون میچوریشن مخکې کی په پیسې مخکې ختم کی نو بیا کدي چې کالو ماشوم 11 کالو شنه ښکاری اولنه نو دا ورسته 24 کالو کې د 11 کالو شنه ښکاری په مسل او بون منته کې افیکټ نه علاوه د گروث هارمون افیکټ چې دا په سره برین ډیولپمنٹ گروث او ډیولپمنٹ منته کې هم دي په فیټل لایف کې یو ماشوم کې دغه کمی گروث موږ سره سوري
دا تایراید هارمون کوم شي که نه نو د هغه برین چې دی هغه ګروت ونه شي نو برین یې د نارمل سایز نه وړوکی پاتې شي او ماشوم منټلی ریټارډ وي انلیس چې د پیدایش نه لږ عمر لکه ویدن منث د تایراید ټیسټ وکړو او تایراید هارمون چې د هغه ورته انجکټ کړو ادروایز دی به پوره لایف دغه منټلی ریټارډ وي افیکټ آف تایراید هارمون آن سپیسیفیک باډي فنکشن اولنۍ خبره سټیمولیشن آف کاربوهایډریټ میټابولیزم په کاربوهایډریټ او فیټ میټابولیزم باندې تایراید هارمون څنګه فنکشن دی یو څو 15 هارمون موږ ډسکس کړي چې هغه څه کوو هغه چې دی هغه میټابولیزم یا هغه ته شفټ کوي کاربوهایډریټ ته یا فیټ ته تایراید هارمون په هغې کې نه و که نه نو تایراید هارمون څه کوي دا کار نه دی چې یا به کاربوهایډریټ میټابولیزم فیور کوي یا به فیټ میټابولیزم فیور کوي دا دواړه په ایټ ټایم د باډي میټابولیک ریټ دومره زیات کړي چې ګلوکوز نه بیا یوازې انرژي نه میلاوېدل مشکل دی نو دې د وجې نه د کاربوهایډریټ میټابولیزم هم زیاتوي فیټ میټابولیزم هم زیاتوي د کاربوهایډریټ میټابولیزم دا څنګه زیاتوي اپټیک اف ګلوکوز زیات کړي ګلوکونیوجینیسیس وکړي په انټسټاین کې د ګلوکوز ابزارپشن زیات کړي او د فیټ میټابولیزم دا څنګه زیاتوي د لایپولیسیس وکړي او فیټ موبلایزیشن زیات کړي افیکټ آن پلازما اینډ لیور فیټ دا چې دی موږ سره لایپوپروټین چې دی VLDL LDL وغیره دا ډیکریز کوي ځکه چې هغه ای کې موږ سره کولیسټرول فاسفولیپیډ او ټرایګلیسیراید نو دی ولګي دا کم کړي اټومیټیکلی موږ سره د هغې مقدار کم شي نو په هایپوتایرایډزم کې دا لایپوپروټین په بلډ کې دومره زیات شي چې دا موږ سره ایتروسکلوروسیس کاس کوي ښه چې هایپوتایرایډزم موږ سره دا ایتروسکلوروسیس کاس کوي نو دا دا بس چې دی لایپوپروټین چې دی دا په بلډ کې څنګه کموي ځکه دا کولیسټرول کم کړي کولیسټرول دا څنګه کموي دا ولګي کولیسټرول سیکریشن په بایل کې زیات کړي چې په بایل کې سیکریشن زیات شي نو اټومیټیکلی کولیسټرول په فیسز کې لاس شي اوس په بایل کې دا کولیسټرول چې دی هغه څنګه سیوا کوي دا ولګي په لیور کې LDL ریسپټر زیات کړي چې LDL ریسپټر په لیور کې زیات شي ډېر زیات LDL به لیور ته لاړ شي نو کولیسټرول لیور ته زیات لاړ شي او دی ولګي هغه کولیسټرول چې دی زیات کولیسټرول لیور ته تللی دی ولګي هغه په دغه کې بایل کې سیکریټ کړي او بایل الټیمیټلی لاس دې طریقې سره دا موږ سره کولیسټرول کم کړي په باډۍ کې چې کولیسټرول کم کړي نو موږ سره لایپوپروټین هم کم شي د ایتروسکلوروسیس چانس کم شي بل انکریز ریکوایرډ فار ویټامن دا چونکې د انزایم اکټیویټي زیاته او انزایم لپاره کوفیکټر په تور باندې کې ویټامنز پکار دي روز نه ویټامن هم باډۍ ته ضرورت زیات شي نیکسٹ انکریز بیزل میټابولیک ریټ دا بیزل میټابولیک ریټ د 60 نه 100% پورې د نارمل نه 60 to 100% انکریز کی چې تایراید هارمون نو میټابولیزم چې دی بیزل میټابولیک ریټ چې دا هم سره هاف شي د نارمل ډیکریز باډي ویټ تایراید هارمون چې دا د باډي ویټ کمی او هایپوتایرایډزم باډي ویټ زیاتې خدای افیکټ چې دا الویز نه کیږي ځکه چې تایراید هارمون باډي ویټ تایراید هارمون چې کله زیات شي کنده د باډي ویټ کمی اومه خو په دا ټایم کې دا اپیټایټ زیاتې نو دې د وجې نه میټابولیزم زیات کیږي او انټیک هم د فوډ زیات کیږي دې د وجې نه دا دواړه موږ سره یو بل کاونټر ویلنس کی او دغه چې دی موږ سره ویټ چې دغه زیات نشي بل د انکریز بلډ فلو اینډ کارډیک آوټپوټ چونکې تایراید هارمون میټابولیزم زیاتې چې میټابولیزم زیاتې نو اکسیجن ضرورت به ټیشو ته زیاتې چې اکسیجن ضرورت زیات نو ویزوډایلیشن کیږي او نو دا خو جنرال ویزوډایلیشن شو مطلب سیلونو ته ویزوډایلیشن زیات کی چې اکسیجن ورته زیات ورسي په سکین کې دا ویزوډایلیشن ولې کاس کوي چې ځکه زیات میټابولیزم د وجې نه هیټ زیات جوړېږي چې هیټ زیات جوړېږي نو د هیټ باډۍ نه هیټ لاس کولو دپاره دا ویزوډایلیشن وکړي سکین ته بلډ فلو زیاته کړي دا خو موږ سره شو چې د بلډ فلو څنګه زیاتوي بله خبره دا کارډیک آوټپوټ څنګه زیاتوي دا کارډیک آوټپوټ انکریز کوي 60% اور مور ابو نارمل او په سویر هایپوتایرایډزم کې دا کارډیک آوټپوټ چې دی هغه راوغورځېږي 50% ټو نارمل یعنی کارډیک آوټپوټ دا انکریز کوي 60% ابو نارمل او چې کله هایپوتایرایډزم نو 50% بلو نارمل شي انکریز هارت ریټ تایراید هارمون چې دا کارډیک آوټپوټ دومره زیات نه انکریز کوي لکه څومره چې دا هارت ریټ انکریز کوي نو اکثر چې کله پیشنټ کې هایپوتایرایډزم دا هارت ریټ کمی د موږ سره فزیکل ساين چې د هارت ریټ اندازه لګو چې تایراید هارمون د کم دی او زیات دی یا زیات دی نیکسٹ انکریز هارت سټرنث تایراید هارمون چې د هر ایکشن به زیات کی کنه پروټین کټابولیزم پکې ته زیات کی نو انرژي ورته زیات ملاويږي مسلز ته نو هارت مسل سټرنث به زیات شي او چې کله تایراید هارمون سره ډیر زیات شي نو د مسل ډیر زیات کټابولیزم وکي سوري د پروټین ډیر زیات کټابولیزم وکي چې پروټین کټابولیزم زیات وشي نو مسل خو زیاتره پروټین دی نو مسل کمزور شي
نو په تایرايډ هارمون چې د جنرالي هارت سټرنث انکریز کوي ځکه چې دا پروټین کټابولیزم زیات دی خو چې کله ډېر زیات شي نو پروټین کټابولیزم ډېر زیات وشي مسل ویک شي ورپسې د نارمل ارټیریل پریشر اوس الریډي ما ډسکس کو چې تایرايډ هارمون سره د موږ سره هارت ریټ زیاتې او چونکې دا ویزوډایلیشن هم کې بره دا خلک سات بره ډسکس شو لږ مخکې د هارت ریټ هم زیاتې ویزوډایلیشن هم زیاتې نو نیټ افیکټ چې دی موږ سره بلډ پریشر چې دی هغه بیا موږ سره نارمل پاتې شي نیکسټ دی انکریز ریسپایریشن د اکسیجن میټابولیزم زیات کی میټابولیزم کې اکسیجن پکار دی د وجه نه ریسپایریشن هم زیات شي نیکسټ انکریز جی آر ټي موټیلیټي دا موږ سره اپیټایټ هم زیاتې او فود انټیک هم زیاتې چې اپیټایټ او فود انټیک زیات کی نو د دې لپاره د زیات خوراک هضمولو لپاره د جی آر ټي سیکریشن او موټیلیټي زیاته کی نو د دې وجه نه اکثر دا ریزن دی چې هایپر تایرايډیزم کې اکثر ډایریا کاس کیږي ځکه چې جی آر ټي موټیلیټي او سیکریشن ډیر زیات شي او چې کله هایپوتایرايډیزم نو پکې کانسټیپیشن کاس کیږي ځکه چې جی آر ټي سیکریشن او موټیلیټي کم شي نیکسټ ایکسایټیټری افیکټ آن سنټرل نروس سیستم دا موږ سره په سنټرل نروس سیستم کې دغه زیاتې سنټرل نروس سیستم مایلینیشن کوي او نمبر اف ایگزام زیاتې چې ایگزام د قبل ته دا ویډیو کې بیا وګورئ نن لیکچر کې ها نو په سنټرل نروس سیستم افیکټ د وجه نه چې کله دا ډېر زیات هایپر تایرايډیزم سنټرل نروس سیستم ډېر زیات اکټیویټي ادي د وجه نه انزایټي کاس کیږي او دغه ټینشن انسان ته بل افیکټ آن فنکشن اف مسل څنګه چې اوس هارت مسل لپاره وي سیم هغه پرنسپل دی چې کله تایرايډ هارمون زیات شو مسل کې به پروټین کټابولیزم زیات شي نو مسل به زیات اکټیو شي زیات انرژیټک بشي خو چې ایکسیسیو هایپر تایرايډیزم چې په دې کې پروټین ډېر زیات مات شي مسل ویک شي بل خبره مسل ټریمر هایپر ایکسیسیو هایپر تایرايډیزم چې د دې کې موږ سره مسل ټریمر کاس کیږي دا موږ ابزرو کولای دا چې فینګر ایکسټند کې لپاره په دې باندې کوم پیپر کیدو نو هغه پیپر چې دا وایبریټ کیږي او دا ټریمر هایپر تایرايډیزم کې موږ سره ټریمر ولې کیږي ځکه چې نیورونل سايناپس چې دغه اکټیویټي ډیر زیات شي بل خبر افیکټ آن سلیپ د پورا باډي کې په مسلز کې او په سنټرل نروس سیستم د ټوټل میټابولیزم زیات کی کنه نو هغه د وجه نه انسان ډیر زیات ستړي خو د خوب نه راځي ځکه چې دا at the same time سايناپس چې دي هغه ډیر زیات ایکسایټ کی نو انسان ډیر زیات ستړي خو خوب بوله نه راځي نیکسټ دی افیکټ آن انډوکراین ګلینډ دی افیکټ کې د دنت په خپل کوند کې هغه څنګه چې دا ولګي د ټیشو نیډ زیات کی هارمونز د لپاره او بیا هغه ته هارمون زیات کی لکه فار ایگزامپل د ګلوکوز میټابولیزم زیات کی چې ګلوکوز میټابولیزم زیات کی سلته زیات ګلوکوز په کار دنده کول نو آی پر د انسولین ریلیز کوي ګلوکوز اپټیک په سل کې زیات کی دا شانته کې موږ سره بل ایگزامپل لې د بون کې میټابولیزم زیات کی بون فارمیشن انکریز کی نو چې دا انکریز شي بون ته پیراتایرايډ هارمون ضرورت شي نو پیراتایرايډ هارمون بیا بون ته دا انکریز کی نیکسټ موږ سره د افیکټ اف هارمون ان سیکشوال فنکشن په میل کې د دې په میل او فیمیل دواړو په سیکشوال فنکشن کې ډېر زیات اهم رول لري په میل کې چې کله تایرايډ هارمون نه نو په میل کې لیبیډو کاسي مطلب سیکشوال ډیزایر چې دا ختم شي او انسان چې دی هغه نامرد شي کسړی په وومن کې د څه کاس کی وومن کې چې کله تایرايډ هارمون نه نو دا مینوریجیا او پولیمینوریا کاس کی مینوریجیا مطلب د منسترول بلیډینګ او پولیمینوریا مطلب د کله چې منسترول سایکل د 10 ورځې کم شي 10 ورځې شارټ شي نه د 21 ورځې شارټ شي منسترول سایکل د ته پولیمینوریا په دې دواړو کې د مینوریجیا پولیمینوریا دواړو کې سره بلیډینګ کیږي خدا چې کله تایرايډ هارمون چې زیات مشي کنه نو د موږ سره بیا هم امنوریا کاس کوي خو البته د بلیډینګ سره کم کی دا سوري دا خبره کې کنه چې هایپوتایرايډیزم چې د اغاز اوقات یو خبر سټډي کوم چې پولیمینوریا کاس کې مطلب منسترول سایکل 21 ورځې کم کی او بعض اوقات کمپلیټ امنوریا کاس کې مطلب منسترول سایکل بیخي ختم کی اوس هایپرتایرايډیزم ان وومن دا موږ سره کاس کې اولیګومینوریا کاس کې مطلب بلیډینګ کم کی هایپوتایرايډیزم بلیډینګ زیاته نو هایپرتایرايډیزم چې د بلیډینګ کم کی او خو دین علاوه یو کنفیوزینګ خبره بیا رااله چې د امنوریا کاس کی هایپوتایرايډیزم او امنوریا کاس په هایپرتایرايډیزم او امنوریا کاس کی ریګولیشن اف گروث هارمون لیټر ډسکس